سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر علی په خیر پښتونخوا ته څنګه تاسو په مزه کې ټپ ټاپ نن بیا د په خیر پښتونخوا یو بل ډیر مزدار اپیزود سره دا وخت تاسو ګوري په هم پښتو ون باندې لیدونکو نن د گرین ټي یا د چای یا د کافي سره موږ سره ټو ګډ بسکټ چې کوم دي هغه په دې پروګرام کې دي زما چې نن کوم مېلمانه راځي نو د چای یا د کافي سره د کافي سره بوته زه ټو ګډ بسکټ چې کېدم او تاسو هم کولی شئ چې ټو ګډ بسکټ چې دی هغه تاسو وخورئ ټرای کړئ خپل ماشومان له ورکړئ لنچ باکس کې ول ورکړئ او دې سره زه غواړم چې تاسو دا وایم زمونږ نن پروګرام چې دی هغه اسیم د فټنس حوالې سره دی او دې سره موږ سره یو سپورټس پرسن چې کوم دی لوبغاړی چې دی هغه په پروګرام کې میلمه دی او یو آرټسټ او شاعر هم ما سره پروګرام کې شاعر دی کنه د ماته پروګرام کې پته لګي کنه خو آرټسټ دی بالکل آرټسټ ما سره چې کوم دی پروګرام کې موجود دی نو دغه میلمانه بنن ما سره پروګرام کې تاسو د پروګرام تر اخره پورې زموږ سره اوسېږي او تاسو کولی شئ چې د هم پښتون چې کوم زموږ سوشل میډیا هینډلز تاسو ښکاریږي تاسو په هغه باندې موږ فالو کولی شئ هغه که بیا فیسبوک وي هغه که بیا یوټیوب چینل تاسو موږ هلته کې چې دی سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل او د هغې نه علاوه چې کوم زموږ انسټاګرام اکاونټ دی هغه هم تاسو چې دی فالو کولی شئ اول ته به تاسو دې پلیټفارم یا ټویټر چې دی که تاسو په ټویټر باندې نو هم تاسو هغه فالو کولی شئ زموږ د هم پښتو ون ټویټر اکاونټ نو هغې سره به فایده دی چې زموږ چې څومره په هم پښتو ون باندې پروګرامز روان دي په خیر پښتونخوا ولي سره به اپډیټس تاسو ته میلاویږي او پروګرام کې تاسو برخه هم اخیستی شئ زموږ چې کوم واتساپ نمبر دی هغه د وخت تاسو سکرین باندې ښکاري او زموږ ایمیل ایډرس هم نو څنګه چې ما تاسو په پروګرام کې موږ سره چې فټنس ټرینر هم شته دی موږ سره آرټسټ هم شته دی او په دې پروګرام کې موږ سره بل چې کوم میلمه دی هغه لوبغاړی دی ایکسرسایز ایډونچر ایکسرسایز کې چې راځي نو هغې ټول سره به موږ خبرې اترې کوو نن به ورسره ګپ شپ لګو خو دا خو ورکوټې شاندمه ولې دمې نورو سره ستانه سئ نو ورکوټې شاندمه په خیر پښتونخوا ستړي مشئ په خیر علی په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ایکسرسایز ورزش لوبې دا ټولې ښې ځکه چې دې سره تاسو تندرست او ستاسو باډي ورسره سترانګ کیږي او لوبې اوس خو دومره زیات شوي دي زه د هغه لوبو یا د گیمز خبره نه کوم چې انډور نن سبا ټول یا موبایل کې لګیایي یا خپل آیپیډ کې لګیایي یا دغه ټي وي سره چې کوم دی نو هغه گیمز نه یادوم فزیکلی چې کوم لوبې کې کوم گیمز کیږي آوټډور کې هغه یادوم هغه مو ډېرې شوي دي ځینې گیمز داسې دي چې د هغې صحت ته ډېره زیاته فایده یو هغه کې بیا ایډونچرز گیمز چې دي هغه هم پکې راځي نن ما سره پروګرام کې د کرک د سیمې چې دی شوکت خټک ته پروګرام کې موجود دی پیراګلایډینګ لوبې باره کې به نن دوی سره خبرې کوو جی ستړي مشئ ښه دی مړ شئ څنګه تاسو ښه صحت ښه دی جی الحمدلله خټک صاحب دا راته وایي چې خټک خو بېلابېلو سیمو کې دي تاسو د کرک د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی د کوم ځای سره کرک کې یوسی پلوسیسار یو ځای ده یوسی پلوسیسار اور هلته کې یو کلی ده غونډه شمشکي ورته وایي دا ما یو چا نه تپوس کړو نو هغې وایي چې کرک کې دوه حصو باندې تقسیم دی یو طرف ته شګه ده یو طرف ته غرونه دي نو دا ستاسو کلی چې کوم دی دا کوم طرف ته راځي دا د مونږ چې کوم دی دا ورته وایي سویټزرلینډ اف کرک دا غرونو والا علاقه چې کوم ده سویټزرلینډ اف کرک دا ورته ولې وایي دا ځکه وایي چې دا ډېر پرفضا مقام دی پر امن دی اور ویری فټ فار ټورسټ ځکه موږ ورته وایو چې یاره سویټزرلینډ نو څنګه د ګرینري د سویټزرلینډ خو ډېر شین دی ډېر زبردست ډېر ریلی ښه ډېر ښه نو تاسو بیا سبق هم هلته نه ویلی دی هلته جی بالکل موږ سبق بیسک ایجوکیشن هلته نه موږ حاصل کړو بیا موږ والد صاحب سره مختلف ځایونو ته لاړو اور تاسو والد صاحب څه جاب کوو هغه ملټري کې وو ښه صحیح نو بیا کم ښارونو ته کم پروینسز ته لاړئ تاسو سبق هم کالج هم کوم ځای کې وي یونیورسټي داسې مونږه کیونکې ملټري تاسو ته پته شته چې ملټري لکه دے آر مووینګ آل اوور د کنټري بالکل نو مونږه تقریبا د پاکستان هره کونه وکته اور والد صاحب سره نو بس بیا اخري کې چې کوم کراچۍ کې ګریجویشن او په کراچۍ یونیورسټي کې ډېر ښه صحیح ده نو دا خو چې تاسو دونه لوی ټراولینګ کړی دی نو به تاسو زیاته پته وي چې زمونږ د
کرک چې دی دغه علاقه د پاکستان د کومې سیمې د تاسو تاسو چې دا خو زموږ د کرک غوندې لږ مال ښکارېږي یا داسې احساس درته کېده چې د هغې په شانتې دی اکچولی کرک چې کوم دی که نه ډېر خلک به نه پېژني کرک په پاکستان په کوم پارټ کې دی دا کې پی کې جنوبي اضلاع کې راځي اور تاسو ته به یاد وي اور طارق عزیز شو کې هم یو سوال و چې د ټولو نه زیاته پړه لیکه ضلع په پاکستان کې کومه ده چې سیده پړوی هم هغه نمایي چې الټای پړو کې هم هغه نمایي نو هغه کرک دی KARAK چې الټای کې په اردو کې هم چې الټا لیکي هغه نما ده په انګریزي کې لیکي او ټولو نه پړه لیکه ضلع په پاکستان کې ډېر ښه ډېره زیاته مننه چې تاسو راغئ موږ خواستیم سپورټس ډېر زیات څه دي چې سپورټ کوو موږ غواړو دا ځکه چې د خلکو ځوانانو انرژي چې د هغه د لوبو طرف ته نه زیاته ښه ده موږ سره ټرو ګوډ بسکټس دي چې د هغې موږ سره سپانسر دي نو زه غواړم چې تاسو ته آفر کم ده صحیح ده نو یو منټ اوکې دا والی سر تھینک یو جی ښه اوس دا راته وایي چې تاسو دې لوبې ته چې کوم دی څنګه رالی او څنګه مو خوښه شو چېرته مو فرست ټایم کتلې وه د بیسیکلی دا یو ایجوکیشنل پوینټ اف ویو سره هم ډېر لازمي ده ځکه چې مونږ بچیو ته چې ښه شوینه ښیو نو هغې سره د هغو چې کوم مخته ډیولپمنټ یا چې کوم سوچ ډیولپ کیږي نو هغه بهتر ډیولپ کیږي ما سره هم دغه کیس شوی ما بچپن کې بلیک اینڈ وایټ ټي وي وه مونږ په کور کې نو دغه انګریزانو به د هینډ ګلایډینګ کولو اوکې هغه چې ما وکتلو تاسو به ډاکومنټریز کې کتلي هغه که نه هغه چې ما پروګرام وکتو نو بس هغه ما په ذهن باندې نه کشو نو اټ دیټ ټایم چې کوم د فاینانشل کنسټرینټ و هغې په هغه کې اور پاکستان کې دغه فیسیلیټیز نه وه نو هغه ما په ذهن کې داسې یو چیلنج جوړ شو چې دا به زه کوم که کله هم ماته وسایل مهیا شول نو بس څه وخت زه د کینیډین کمپنۍ ته لاړم نو انټرنیشنل مختلف ټراولینګ و نو بیا ما دا شی جرمني نه واخیستلو نو بیا هغه ځای کې جرمني یو انسټرکټر و هغې نه ما ټریننګ حاصل کړو او چې کوم خواب و اما په ذهن کې نقش شوی و دغه شانتې پوره شو ښه صحیح ده او څونه ټایم تاسو ته ولګېدی چې دا زده کوئ تاسو دې کې ټایم ولګېدو ځکه چې ما په دا ټي وي کې کتلی و چې زه بچی وم وړي کې وم بلیک اینڈ وایټ ټي وي وي هغه زمانې کې هغه لرګي ولا او نو تاسو زده کړه د ټي وي نه کړې وه نه ټي وي نه خو اچھا تاسو زده کړې خبره کوم زده کړې کې ټایم لاګي هسې خو 10-15 ورځې کې به زده کړې نو دې ته پریکټس پکار وي څومره زیات فلاینګ کې نو تا ته به مختلف سچویشن مختفیز کیږي نو هغې سره به ته خپل ځان امپروو کوي نو دې کې تقریبا یو دوه کاله لازمي لاګي چې صحیح پیراګلایډر یو پایلټ جوړ شي چې ښه ټایم ورکړي اوکې نو ورځ کې څونه ټایم به تاسو زده کړه کولی شو دا خو ورځ کې خو خیر ټایم نشي ورکولی څه چې جاب هم وي نو ورځ کې ته ټایم نشي ورکولی لیکن ویکینډ باندې سیچرډے سنډے چې څه وخت چوټي به وه نو ما به एकदम गाډه وېستو او غره ته بلاړو ملته کې بس پریکټس کولو دا یو سیکریفایس و دی صحیح د شوکه صاحب تاسو دا بسکټ او چیم والے ځکه نه زه ماته ورځ پروګرام کې څوک راغلی و میلمن ما هغې ته وی چې تاسو چای والے نو چې ته مې پرېږدې زه به چای والم که نه وایي ته خبرې را سره کوې دا خبره صحیح ده لیدونکو ټو ګډ بسکټ چې کوم دی ډېر ټیسټي دي ډېر مزیدار دي انرجاټک دي تاسو خپل ماشومان له او په خپل هم لکه زموږ غونډه کې دا وخت ما او شوکه صاحب ناست یو کافی یا چای یا ګرین ټي هر څه چې هغې سره تاسو خوړی شئ او لکه زموږ د خپلو میلمنو میلمستیا کولی شي ښه سر دا راته وایي چې تاسو ویلي چې زما به سټرډے سنډے پریکټس کولو نو اول خبره خو دا چې دې دپاره استاد څومره ضروري دی چې تاسو سره وي او څومره ټایم دپاره هغه ضروري دی بیا هغې نه پس تاسو خپله خپل پریکټس ځان لم کولی شئ دا ډېر ښه کوېسچن دی وکړو دیکھیں ټیچنګ د استاد نه بغیر نه کیږي یو شی نشي زده کولی لکه ټولو نه پیله مدرسه چې کوم ده هغه د مدر چې کوم دی ګود ده نو هغې نه لرننګ شروع کیږي نو دا چې کوم پیراګلایډینګ دی دا د ایویشن اکټیویټي ده دا ټوټل ایروډینامیک تھیوري په دې باندې امپلیمنټ کیږي چې کوم بچي فزکس کې فارمولې پړوي ټوټل په دغه شي باندې امپلیمنټ کیږي
دې باندې ویدر چې کوم دی هغه ډېر لوی یو دې کې یو فیکټر دی چې چاته ویدر نه معلوم نو هغه فلاینګ وکړي نو هو سکتا ہے یو فیټل ایکسیډنټ وکړي اور بیا د ایروډینامک تھیوري چې کوم دا هم په ذهن کې وي تا چې دغه کې زدا کار کوم نو دې سره به څه چینج راځي اور مخکې به دا څه لکه دې چې کوم ایکشن دی هغه به پرفارم کیږي اور ما ایکشن به صحیح نو دې ته تھیوري ډېره ضروري ده چې تھیوري وای تھیوري نه بعد بیا پریکټیکل د یو لانګ یو پروسس دا لکه 1 and 2 years لکه تاسو چې د یعنی د مونږه ایڈونچر سپورتس زکه ویل کیږي چې دا یو ایڈونچر دی چې کله تاسو کوم علاقې ته ځئ یا کم ځای نه ځئ دا څه نه دی لکه کرکټ یا فوټبال یا بیډمنټن کنه اف کورس کنه هغه څه نه دی نو تاسو څه خبر کې چې تھیوري به د لپاره وایي نو مطلب دا چې یو عام کس لکه زمونږ غوندې نشي کولای ځکه هغه ته د دې تھیوري د دې معلومات پکار دي نو هغې نه پس بیا پیرالایډ دغه چې کم دی پیرالایډینګ چې دی پیراګلایډینګ چې کم دی هغه کولی شي نو دا راته وایي چې دا سپورټس د کوم حوالې سره زیات ښه دی دا چې ایډونچر دی اوکې فزیکلی سب دی کې وړتیا ده دیکھیں کرکٹ چې دی اوس بلا والا گیند ورته تھرو کا اور ہٹے کا دغه شانته هاکی یا فوټبال هیڅ څه تھیوري ضرورت نشته هغه کې هم شته لکه انګل افیکټ وی پکې د کې چې کوم د پرټیکولرلی پیراګلایډینګ چې کوم خبره کو پیراګلایډینګ کې پورا یو ساينس دا د بچاو ته پر ځکه ضروری ده چې دا اکټیویټیز چې کوم دي مونږه هغه سره ریلیټ کو ایجوکیشن لکه فزکس ساينس اینڈ ټیکنالوژي ور سره ریلیټ کیږي چې دا کومه تاسو نیوټن فرمولا پړو کړي وا دا په د پیراګلایډینګ په دغه ځکه دا شی امپلیمنٹ کیږي ها اور بل چې تاسو د خبره وکړه لکه د غره ولا چې غره ته مونږ زو هایټ ته ځکه چې دا خو د هایټ ته بزین بیا د هایټ ته هغه وجوهات د دې چې غزي کې لفټینګ کمپوننټس وی کنه تھیوري دو پورا لفټینګ کمپوننټس نه نو تاسو نو شي وچې د لکه ایر از جست ټریولینګ پیرالل ټو د ګراوند نو پیرالل کې خو مسله ده چې تا ته خو لفټینګ کمپوننټ نه ملويږي نو ډیفینیټلی تبه زه اوچت ځای ته چې هغه ځکه هوا برزي نو الته کې وته خپل پیراګلایډینګ وینګ پیراګلایډینګ څومره ملکونو کې کیږي نړۍ کې دا آل اوور د ورلد کیږي ها نو مونږه پاکستان کې خو دمره زیات نه دی آی تھنک 100 یا 150 پایلټس پي خانو پیراګلایډینګ چې کوم لوبغاړي دی هغه تم پایلټس ویل کیږي پایلټ وایي یس پایلټس یا دا ډرایور نه وایي پایلټ وایي اوکې اوکې نو د چې کوم ټوټل پایلټ پاکستان کې وایي 150 something like that لکه 22 کروڑ کې 150 is nothing right خانو د چې پایلټ وای نو دا څنګه دا هم هغه سي ارس پکې د لینډینګ او د دې باره کې راته لګوي چې دا څنګه زی د دې باره کې دا کنټرول ټول کم زی کې وي دا دې چې کنټرول دې سره بریک وی دوه بریکونه نو رائټ اینڈ لیفت دې چې کوم ټیک اف ته ټوټل ایروفایل چې کوم د جهاز وینګ جوړ شوی دی بالکل هغه ریپلیکا ده ها سو اټ از کایند اف ا ایرکرافټ نو دا کوم ځکه ما ته خدا اوس زه تاسو د ویډیو ګورم نو دې ځکه خو ما ته هیڅ ماشینري نه کاری ما ته کاری چې بس داسې دوه درې مسې دی هغه تاسو ماشین نشته دا چې زه پکې ناست یم دا ته وایي چې هارنس اور دې سره لیفت اینڈ رائټ چې دی هغه یو بریکونه دي چې لیفت بریک لکه پول کې نو لیفت پځې ټرنینګ وکړي رائټ بریک چې پول کې نو رائټ بځې که دواړه بریکونه تاسو پول کړل نو تبه ایر کې خپل سپیډ کم کې لکه سټاپینګ بزا سره کې نو دا دې سمپل کنټرول دی خلک سپیډ هم تاسو کمولې شي سپیډ کمولې شي چې لینډینګ کې لینډینګ پروسیجر هم ټوټلی د ایرکرافټ څنګه چې ایرکرافټ لینډینګ کوي سیم د دې هم لینډینګ د ایرکرافټ خبر تاسو هغه کې اکثره ویل کیږي چې ډیپارچر او لینډینګ چې کمی دا لک هر څون ایکسپیرینس دغه می هغه لګرانی نو د دې هم د سیده چې سیم لینډینګ اینڈ ټیک اف دې هم مشکل ای لینډینګ چې ټیک اف چې دی هغه هم لکه یو ډیر ایڈونچر اکټیویټیز دا هغه کې پهلا ټوټل سمره چې تھیوري دا غو ځان کې کېده د هوا ډایرکشن ویدر کنډیشن او هوا دی د پاره ضروری ده ډیر ضروری ده هغه تاسو یو ځای ته لاړ شئ ولته کې هوا نه وي یا کم نو بیا هوا چې نه نو الته کې داسي چې لکه فار ایگزامپل تاسو هایټ کې ټیک اف وکړو هوا نه لکه وداوت وینډ هم ټیک اف کېدای شي فارورډ لانچ
نو بیا داسې دی چې ته هایټ ګین کوي هغې دپاره تھرمل یو تھیوریټیکل یو شی دی تھرمل چې څومره دلته انمیر پرې وځي سن چې کوم د هیټ اپ کوي د ګراوند دې نه ایر پارټیکل بره ځي نو هغه دومره پریشر وي چې هغه سړی اوچتوي دته تھرمل وایي بیا هغه تھرمل ته چې ورشئ نو ته تھاؤزنډس میټر ته بره وري اسمان ته لکه دغه پیراګلایډینګ څونه کلونه ستاسو شو چې تاسو کوئ دا 10 کلونه کوو موږ او د ټول نه لوی چې تاسو تللی په هوا کې پاتې شوي څومره ټایم دا 4 غنټې مور دین 4 اور کنټینیوسلی فلایټ ما کړې ده ها ریسنټلی موږ لاړو 4 hours خو ډېر ټایم دی yes but it is a very really a fantastic things you will feel like a bird او سالته لاړ شي او دې کې داسې کوي کنه لاندې راځي بیا واپس به راځي لاندې به راځي ځکه چې کوم ځای کې چې پریشر کم وي نو تاسو به لاندې راځئ نو بیا به ګوري چې تھرمل کوم ځای کې دی تھرمل به کیچ کې بیا به د اوچت کې بره 1000 فیټ بره به لاړ شي نو دغه شانتې مختلف لکه تاسو خو چونکې دا تاسو فیلډ دی او تاسو غوښتل چې همدې کې پاتې شئ زموږ ورنسې شوقین خلک چې کوم وي که نه او هغې خو به هغې دپاره به اول دونه ډېره تیوري به موږ وایو هغې نه پس بیا موږ چې کوم دی پیراګلایډینګ کوو که څنګه نه تیوري به لازمي لکه تاسو وایئ پسنجر لکه ایز پسنجر ځم هغې دپاره تیوري ضرورت نشته ښه نو هغه ایز پسنجر چې ځم نو څه ضروري دي بیا تا ته به هلته کې چې کوم انسټرکټر وي نو هغه به کویک تا ته یو سیفټي لیکچر درکړي لکه هیلمټ ګلاوز دیز کاینډ اف تھنګز آر ویری امپورټنټ نو تا به هلته یقیني او چې کوم لینډینګ کوي هغه به درته وښیي او هغې نه به تا به ټیک اف کړي بله ذمهداري د پایلټ ته تاسو نه ده که بیا تاسې ایز اے پایلټ then you have to go through all these steps okay ها نو او که زه ما سره پایلټ وي نو I don't need it کنه yes ها اوس دا راته وایي کنه چې پیراګلایډینګ چې دومره زبردست دا یو لوبه ده او تاسو چې په نړۍ کې ډېر خلک دا ډېر کنټریز کې دا کیږي نو د نور ملکونو مقابله کې پاکستان کې څومره توجه دی ته یا نور ملکونو کې هم دومره لایک کم یو ملک دی کې زیات ښه دی دا خو یورپ کې ډېر زیات دی بیکاز په یورپ کې فیسلټي شته هلته کې د خلکو چې کوم لیول اف لایف ته هغه هم لکه بلند ده افورډیبلټي شته ایز فار ایز پاکستان مطلب دا ایکسپنسیو یو ایکسپنسیو دی لکه یو سیټ چې کوم دی هغه ملویږي 6-7 लाख روپے نو 6-7 लाख روپیز چې دا کنه هغه افورډیبلټي نه ده کې عام سړی ورته افورډ کی نو دا د خوش قسمتي ده د مونږه د غریبو علاقو سپیشلی ایز فار ایز آی ایم ټاکینګ اباوت کرک نو کرک کې چې کوم غدي ځکه چې جنوبي اضلاع دي کې ترقی نه ده شوې بالکل لکه دا نیګلیکټډ ریجن دا اف د کې پی په هغې کې دا اکټیویټیز کله چا سوچ هم نشو کولی چې دا سټیټ اف د آرټ چې کوم ټیکنالوجیکل چې کوم گیمز دي دا به دلته راځي دا مونږ هلته کې انټروډیوس کړل اور اوس مونږه دا کوشش کوو چې دا شی چې کوم دی دا مونږ په علاقو کې پھیلاو کړو ځکه چې هلته کې د خلک چې کوم دی وړوکي بچي چرس اور آئس په دې کې انوالو کېږي دس از بیسیکلی بیډ تھنګس وی شوډ مین کاؤنټر اټ نو اب هغې په پیرالل کې مونږ دا کوشش کوو چې دا بچي د مونږ سرمایه ده دې دپاره مونږ داسې شی ډیولپ کوو د هغې دپاره مونږ کرک ټیکنالوجیکل میوزیم یو پروګرام یو جوړ کړی ده نو هغې کې ایویشن ګیلري ده انجینیرنګ الکترونیک اور کلچرل ګیلري کې هابي سنټرز دي چې بچي لاړ شي هلته کې هابي کوي رادر دین جسٹ انوالو دیم سیلف ان کریمنل هلته راشي پروډکټیو اکټیویټیز کې راشي نو دا شی چې کوم دی د پیراګلایډینګ دا ډېر اټریکټیو دی اور دې سره د بچیو ته هغه یو ویژن میلاویږي چې مونږ هم مخته لاړ شو تاسو یو خبر وکړئ چې لکه د ځوانانو انرژي د دغه نشو نه د دې سیزون نه په پازیټیو وی کې یوز شي هغه که نه پازیټیو وی ته راشي که نه ډېر زیات ضروري څنګه چې تاسو ویلي چې ځوانان چې کوم دي هغه د هرې سیمې د هر ملک چې دی هغه آینده دی فیوچر دی د هغې بالکل داسې اوس ټوریزم دی دا اوس مونږ ټوریزم پروموشن یو اکټیویټیز ده لکه مونږ د کرک خبره کوو کرک لکه یو داسې ضلع ده په پاکستان کې چې دا آیل اینڈ ګیس پروډیوسینګ ډسټرکټ ده یو مې نو دیٹ نو دا خو پاکستان ته ډېره لویه سرمایه ورکوي صحیح نو ایز فار ایز ډیولپمنټ از کنسرن هلته کې ډیولپمنټ نشته ده نو اوس مونږه دا شی راوستی ده چې دلته کې مونږه پیراګلایډینګ شروع کړو کرک ټیکنالوجیکل میوزیم جوړ کړو ټوریزم راشي لږ دلته کې ډیولپمنټ وشي نو دا کوم بچي چې کوم دی د فیوچر جنریشن چې کوم ده بالکل هغه به کم از کم رایټ پات باندې ډایورټ شي ډېر ښه ډېره زیاته مننه تاسو د پیراګلایډینګ دومره زیات تعریف وکړو فیوچر کې
زما مزایده ده چې کله فیوچر کې زه به دا کوم ځکه تاسو وی کنه انسان ته ځان بالکل برډ ښکاري کنه لکه څنګه چې برډ الوزونه اف کورس دا ډیر امیزنګ ایکسپیرینس یې تاسو درا تک څخه ډیره زیاته مننه ثانک یو جی थैंक यू لیدونکو هم دې سره اوس یو ورکوډ شاندماله واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا ستړي مشئ یو وارې بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو صحت ډېر زیات مهمه دی او صحت اله ښه کیدی شي چې مونږه ایکسرسایز کو ورزش کو د خپل صحت د خپلې باډۍ خیال ساتو او هغه صرف ایکسرسایز خبر نه ده خوراک هم پکار دی چې وي ځکه اکثره چې څونه موږ ټرینرز یا کم جیم یا کم چې فټنس والا خلک دي هغوی دا وایي چې جیم چې دی هغه 30% دی 70% چې کوم دی هغه فوډ دی یعنې خوراک دی او خوراک سره ما ته راشو چې نن موږ سره ټو ګوډ بسکټ چې کوم دی پروګرام کې دي نو دا هم ډېر ښه بسکټ دي تاسو دا ټرای کولی شئ په خپله او میلمنو سره اوس ما سره چې کوم میلمه ناست هغوی د خو به زه چې دی دا آفر کوم ځکه چې هغوی فټنس ټرینر دي بالکل فټ دي د کوټې څخه د دې تعلق دی دا وخت ما سره پروګرام کې ناست دي سید محمد ستړي مسئ خیر اوسئ ډېره مننه سید محمد څرنګه تاسو ډېره مننه چې پروګرام ته راغلی له خیر سره اور دا ولې ټول فټنس ټرینرز دي هغه هم داسې فټ دي ښکاري چې دا فټنس ټرینر دي نو لازمي خبره ده چې کم څه ته پروموټ کوي د کم شي ته پریچینګ کوي مطلب سوسایټي کې یو شی خلکو ته ښه نو اول به پتا کوي که نه چې کله ته په خپله پریکټس نه کوې نو یو ار مطلب ته یو ار لایکلی ټو بي ناٹ هانیسټ ود یور فیلډ نو تاسو به خپل فیلډ سره میبي مخلصه نه یاست تاسو په خپله فټ نه یاست نو ته په خپله یو اگزامپل یا ایکسرسایز خلک تاسو ته وګوري بیا هغه هم هغه فالو کړي دا راته وایسته چې زما دا خبره څومره تاسو تاییدوئ چې ما ویل چې یاره 30% جیم دی 70% فوډ دی ډېر حده پورې دا خبره ټیک ده بالکل صحیح ده ولې چې ستا ټول ایکسرسایز بېشکه دا ډېر زیاته رول دی بلکې سم ټایم ایکسرسایز پلیز مور دین 50% رولز لیکن خبره دا وي چې ستا په ګول باندې ډیپینډ کوي که نه نو ډېرو ځایو کې داسې وي چې ستا خواري ته کاږي مطلب جیم کوې ورسره ډېر محنت کوې لیکن ستا ښکاري چې نه ډېر خلک دی یاره زه جیم ته ځم دومره وخت نه جیم ته ځم خو څه فرق نه راځي ستا لایف سټایل پراپرلی اکارډینګ ټو د چې کوم ستا پروګرام وي ستا ایکسرسایز پروګرام وي هغه نه وي نو بیا هغه څه ریزلټس نه وي په هغه کې افیکټیونس نه وي ستا د ایکسرسایز شو کېږي نه لیکن دا خبره نه ده چې هر څومره ته خراب ډایټ کوې لیکن ایکسرسایز سټل از بینیفیشل هغه تا ته بینیفټ درکوي که نه صحیح ده ایکسرسایز باندې به راځو ظاهره خبر ده فټنس ټرینر موږ سره ناست دي زه لږ دوی ته پوښتنه کوم چې د کوټې د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی په کوټه کې په کوټه کې زه بالکل د ایګزیکټ د کوټې هم داسې شیرانه یم او صحیح نو پیدایش هم هماغه د کوټې کې پیدا شوي سبق هم هلته ویلی دی سکول انیشلی په کوټه کې پیدا شوی هلته هم تقریبا داسې 13 کاله کېږي اسلام آباد ته زه راغلی یاستئ صحیح ده نو دا ته چې څو وروڼه خویندې یاستئ تاسو زما بس موږ څلور وروڼه یو خور مطلب نو تاسو سویم نمبر باندې یې زه بس مشر یم صحیح ده نو کوټه کې سیده یعنی موږ اکثره وګورو که نه لکه اوس هم پښتنه یم تا خپله پښتنه موږ اکثره نه دا فټنس او دا شیانو ته دومره زیات توجه نه لري موږ خلک یو خو د موږ نامخته ډوډۍ هم ډېرې زیاتې غوښې او دا شیان موږ ډېر زیات خورو لاندې موږ خورو شورواوې موږ خورو شنو هغې سره هغسې بیا که ته فټنس کوې نو هغې کې بیا دا شیان باید ونه خورې نه یا یې کم وخورې نو بیا ستاسو سوچ فکر څنګه رالی فټنس خواته دا لږ راته وایي څوک دې ولې څنګه انسپایر شولې ما خو د شروع سره که نه زه اصل کې بس دا تا ته پته ده چې کوم دا انسپریشنز وي که نه باډي مطلب جوړول وي مسلز جوړول وي ښه ګډ لک جوړول وي نو هغه د وجې نه زه دې فیلډ کې راغلی یم زه اصل کې انیشلی باډي بلډینګ کې راغلی یم مطلب ما باډي بلډینګ سټارټ کړی و چې زما مطلب مسلز جوړ شي باډي جوړ شي نو بیا ما هغه سټارټ کړو نو ډېر زر زه په باډي بلډینګ کې داسې کمپټیټیو لیول باندې رالم مطلب مقابلې
मिस्टर बलोचिस्तान, मिस्टर कोयटा, मिस्टर पाकिस्तान, इवन द वर्ल्ड चैंपियनशिप पूरी तले वाओ यानी तदा मतलब शहीदी चीज़ पर 2011 न पास भी हम मुकाबले ने देखड़ी यानी यो किस्म रिटायरमेंट ओनली फ्रॉम कॉम्पिटिशंस कंपटीशन तुमरा लिश वक्त के तुमरा जित ورسېدې ول بیا ریټایرمنټ लेकिन जमा ډیر ټایم کیږي मतलब एक्सरसाइज کوم زما تقریبا د 90s ارلی 90s کې ما سٹارټ کړو کنه صحیح ده نو بیا 2011 چې وګوري تقریبا 15-20 کال یعنی 15 کال ما نو ډیسیژن دی بیا ول واخې زمره شمخ مکله ډیسیژن د څه مطلب چې د سٹارټولو نه پریږدول کنه هغه د صرف یو دغه یو وجه وکنه یو خو بلکې دوی وجوي یو خدا دی مطلب چې پاکستان کې د دیس سپیشلی د انډیویډوالز چې گیمز دي کنه ټوټل انډیویډوالز گیمز دي کنه پاره کې دومره دغه نوی سپورټ نوی ګورنمنت طرف نه زمونږ په ملک کې دومره دغه وی سپورټیو څه ادارې وی دومره ارګنایزیشنز نه وی چې هغه یو اټلیټ سپورټ کی چې دغه ټول خرچي بیا باډي بلډینګ ہوتا د پته د ډیر زیاته خوراک او ډیر زیاته ایکسپنسیو گیم دی هو یعنی عام خوراک نه دي زبیر ته بیا راځم دا غواړم یو کوچنی غونې د مو اخلم د وینې وروسته راستانه کیږي سمه ده یو ریپیټیشن دمه ویلکم بیک یو بیا شرا خلاص په خیر پښتونخوا ته لما سره ناستي سید محمد زوزي خبرو کوم کله چې یوسف زی پښتو وای بیا موږ د کوټیواله پښتو سره شروع کوي په مېز کې مش زره کنفیوز یوز لکم سره ولاړ شک دی بس ټول چلی خدا د ډیرو خلکو ته د کوټي پښتو یا د کندهار د لهجه یا د کربلا لهجه ډیره انټرېسټینګ ده ډیره خوږه ده نه سید لکه څنګه چې دریو فارسی ده نو فارسی بیا ډیره خوږه ده نه هغه دغه یو شتاسو ویل چې د دې فوډ سي ده یعنی خوراک سي کوم د بلډ بلډینګ یا د هغه د پردا ایکسپنسیو ده کنه نو کدا راته دي چې لږ معلومات مشلدونکو تم وسیږي چې کوم قسمه خوراک دي خو سي پروتین بخو نو پروتین خو پاګیو کې می په غوښه کې می په ځین دالونو کې نو کله راته چې از بلډ بلډر کم خوراکونه دي چې هغه باید او خوري او کم خوراک دی هغه بیا نسی کولای بالکل اور خبر دا نه چې تاسو کوي ستا پرپس څه دی کته صرف د باډي بلډینګ خبره وکړي نو په باډي بلډینګ کې څه دی د پروتین او د کاربوهایډریټ ډیر زیاته اهمیت دی مطلب او فیټس چې دی هغه ډیر به کم استعمالوي او ټول ان سیچوریټډ فیټس به یوز کوي هغه څنګه لکه مطلب ان سیچوریټډ فیټس دي دا په ستا چې کوم انیمل سورسز دي د فیټس هغه به ټول اوایډ کوي یعنی کوشش وکړه مینیمم کې میکسیمم به 5% چې دی هغه د فیټ غا in your total مطلب ستاسو ټول ورځې خوراک چې دی پاره کې only 5% چې دی هغه به saturated fat وي او 10% بس هغه good fats چې کم د سبزیانو د seeds او nuts او مطلب ډیر شانو دی پاره کې قدرتي fats دي کنه unsaturated fats پکې هغه به استعمال او تقریبا ستا 80% 60% ستا کاربوهایډریټ دی او په کاربوهایډریټ کې به هم ته کوشش کوي چې ستا به کم سے کم 55% آؤٹ آف 55% بس تا یا 50 ایٹ لیسٹ بس تا کمپلیکس کاربوهایډریټ وي یعنی چې کم د هول خوراکونه دي هول فودز دي یعنی چې کم ثابت خوراکونه دي نه نیچرل دي چې هغه پروسس شوي نه یعنی اوس لکه وړه دي ډوډۍ ده زمونږ مطلب دا یو عام شی دی خو ټیک دی او کته چیرې د بازار اوډر راوړي مطلب بس سپین اوډر هغه ټول چې دی هغه سمپل کاربوهایډریټس دي مطلب هغه ستا جسم ته د فائدې نه زیات نقصان ورکوي او ریزي او پندواله طرف ته چربي زیاتی او ریزو کوم داسې دي مطلب ډېر ریزو خړل نه دي ټیک دی او که خوریم که چرته د ډایټ پرپز لپاره خوري نو کوشش وکړه چې براون رایس واله براون ریزي چې وکنه چې دا شره براون ریزو خبر راغله موږ د ډایټ مایټ کوو آیا واقعي براون وریځ سپین وریځو نه فرق لري بالکل لري د براون ډوډۍ چې دا سپین ډوډۍ څه فرق لري په هضمیت کې ډیر فرق دی کنه دا چې کوم سپین ډوډۍ یا سپین وریځ تخوري د دې هضمیت ډیر زر کیږي مطلب زر کیږي معده کې ډیر زر ابزورب شي ډیر زر ستا وینې ته ورسیږي ډیر زر چې دی هغه ستا باډي ته ورسیږي یعنی په ډیر مقدار کې چې په څونه مقدار کې ته اخستې نو ستا باډي ته عمر په هغه ټیم ضرورت نه وي نو ډیر زیات ایکسس زیاتوب شي نو چې هغه زیاتوب چې دی هغه باډي فورن چې دی هغه ستا انسولین هغه ټول په فیټ کې کنورټ کی
نو کم چې دا نور دي دا براون رایس دي که هول ویټ دي مطلب چې پوره غنم دغه شمیده شي کنه نو هغه دي که نور څه د لوبیا وغیرہ د هول فودز چې دي مطلب چې هغه پروسس شوي نه د چلکې سره وي مطلب چې کم د خوراک سره وخوري کنه هغه کې فایبرز ډیر وي او بل کمپلیکس کاربوهایډریټ وي هغه کې هغه چې تکل وخوري یو خو د هغه ډایجیشن چې کوم هضمیت دی هغه سلو دی ابزورپشن انجذاب سلو دی او بیا ستا باډي چې دا هغه ډیر سلو سیلز له بلډ له ट्रांसफर की नो स्टा په بلډ کې د هایپرګلایسمیا نه کاز کوي مطلب یو دم شوګر لیول نه درته سیوا کوي چې هغه یو دم بیا د انسولین ضرورت نه پیښیږي مطلب څونه ستا باډي چې مطلب ضرورت وي په هغه ټیم نو هغه باډي هغه ستا په بلډ کې هغه ابزورپشن کیږي نو د زیاتوب چانس نه پیدا کیږي د زیاتوب نوبت نه راځي نو باډي سلو ډایجست کی او دا سره فیټس نه جوړي دا د شوګر خبره وکړه موږ ته ډایټ کوو I mean like د شوبیز خلک نو موږ وایي سویټس به نه خورو خواږه به نه خورو آیا تاسو فټنس ټرینر یا باډي بلډر سي دوی خواږه نه خوري ګوره خبره دا شی دی کنه د خوږو سره خو دغه نسته څه درېخته نه سې کولای ګرد عمر ټیک دی په څه نه سم موقع باندې په څه نه څه دغه کې به خامخا راځي ولې زموږ چې کوم دغه دی روټین دي د روزانه د خوراک د وښندې ټریډیشن دی هغه یو عام خوراک چې کوم لایف سټایل دی زموږ په کې دا شن خامخا در راځي نو کوشش نو دا سم راځي لکه دا اوس ما پروګرام ته تاسو راغلی مر سره ټو ګډ بسکټ نو دا به خامخا تاسو ته افر کوم صحیح ده نو اوس به ګورو کنه سي سید محمد سیدا اغا واقعي سویټس اخلي کنه اخلي زه خو ورته افر کم کنه او دا ما ته وایي چې د دې ټیسټ سیدی هغه څرنګه دي پر دې ارزي سیدی یو بسکټ جنې واخلي مهرباني وکړئ مننه ټرای کول کې هرج نشته شا هرج نشته دي باندې زه خو سکل کې دی کنه او دا شوګر چې دي کچیر هم خواږه هم ته خستلې سي لیکن کته ته پته وي چې زما د ورځي د ټول ورځ چې کم د کاربوهایډریټ دی د کم چې د ستا لیول اف انرژي چې تا اخلي څومره اخلي تاته کوانټیټي در معلومه تا هغه ټریک کوي هغه کې ته ایڈجسټ کولای شي کنه څه لازمي خو نه د شي څه ویریدل د غوړو سم ویریدل لدی پکار او د خوږو سم ویریدل لدی پکار لیکن تاته په پکار د ساته خپل لیمټس پته وي مطلب چې زه څومره اخلم په ورځ کې او هغه آیا ما پوره کړی دي دا هغه سره ایکسترا کو اخلې نو بیا خو شې هم ساده پر نقصان دی کوم شي چې زه درته وایم چې دا کمپلیکس کاربوهایډریټس دي کنه دا شدي مطلب د جسم د دا تاوان نه لري کاغه هم ته په ایکسس لیمټ کې واخلې مطلب زیاتوب وکي باغ کې هغه بیا نقصان everything is bad صحیح ده تاسو به دا بسکټ وخوري ماته براتوي څرنګه دي تو ګډ بسکټس او لیدونکو ما زین ته ورسره ډیر پښتني راځي چې خپل ډیر ډایټ سره ډیر زیات څورته مشکلات لرم هر وخت یو څور ځي بعد هم سیره شي خورم د شي نه خورم زما اصل کې لږ زه خیر فټنس لپاره کوم تاسو د خوږو خبرو کړه تاسو ویلې چې ځنې خواږه سي دي هغه اخیستل پکار دی لږ هغه باندې فرق نه کوي یا لکه څنګه ما کوشش کوم چې خواږه اخلي نو بیا نیچرل سورسز لمطلب لکه فروټس نه واخلي کوشش کوم چې کم کنفیکشنریز دي کم چې یا خورما سړی وخوري او سویټس دي کنه هغه چې څومره اوایډ کیږي هغه څومره مطلب دا سره پریز وکړي شخه نو بیا چې مور الوا پخه کې په کې بادام شیان میان واچي یو ورځ په کې چلیږي کنه صحیح ده دا اوس د پښتون تاسو یو ورځ چلیږي کله چې موږ ډایټ کوو نو موږ ته ویل کېږي یو چیټ ډیم پکې صحیح ده اول خو دا راته واسطه چې دا چیټ ډے ولې شي ده او بل دا چې په چیټ ډے باندې مطلب دا چې څومره موږ خوړلی سو او څومره نسو خوړلی آیا هغه ورځ باندې چې د دې باره کې لږ موږ ته وایي صحیح دی یو خو ستا چې کوم سوالونه دي کنه زه خپل یو ایجوکیټر یم په فټنس کې زه مطلب ټرینران ته سبق وایم کنه زه ټیچر یم نو ما سره چې کله دا سوال وسی نو زما زړه غواړي چې په ډیر زیاته ډیټیل کې ولاړ سم د دې خبرې جواب کېدلی چې زه یو غنټه کې مطلب ایکسپلینیشن به درکم خو خبره دا شی ده کنه یو خو چیټ چې دی دغه خلکو لپاره دی چې هغه پراپر د ټوله هفته هغه ښه ډایټ کړی وي پراپر بیلنس ډایټ یې کړی وي یا چې کوم د خپل مقصد وي چې د کوم مقصد لپاره دی ډایټ کوي کنه یعنی ډیفیسټ چې کوم ډایټ د ځان له جوړ کړی وي په هغه باندې دی پراپرلی د ټول فالو کړی وي کنه نو زه د هغه ډایټ خبر کوم لکه د لپاره چې دی چیټ سمانا لري کته ګرد هفته ستاسو چیټ یو بل ایکسترا ایډیټ چیټ دی واخلئ نو بیا پدې کې او بل خبره ده کنه چیټ ګولم یو انسان نه چې دی چیټ والی مطلب د چیټ څه بیک گراوند دی مطلب څه لاجیک دی مطلب کنه هغه خبره ده
چې ستا سټمک چې وي هغه تھرو آوټ د ویک په یو قسم غذاو باندې چې دی هغه عادت وي ګرد عمر هیڅ قسم غذا که څه هم هغه ښه غذا وي هیلدي غذا ګڼل کیږي ټیک دی چې ته ډیر زیاته مطلب په پوره هفته کې هغه اخلي یا ډیر مدت د پاره اخلي نو هغه ستا په معدې کې چې دی هغه غذا او څه ټاکسینز دی هغه کریټ شي هغه ټاکسینز چې دی کنه په هر غذا کې یو ټاکسینز ده نو هغه ټاکسین بیا چې دی هغه بیا ستا د کم چې د هغه غذایت چې کم هغه پرپسفل چې کم نیوټرینټس دي هغه ابزورب کول سره رکاوي مطلب هغه پرو ابزورپشن نه کیږي نو چې کله یو ورځ چیټ ډے کې ډیفینیټلی وي opt for some different food موږ بدل شو مثلا دا موږ نه وی خوړلې هغه ته زړه غواړي نو هغه خوراک چې راسي دا هغه به خپل جلا ټاکسینز ویني هغه چې راسي دا ستا ټول د پریویس ټاکسینز ټول کلیر کی ستا سټمک لاینینګ چې دی هغه ټول صفاسي نو بیا دا هغه بعد چې دی ستا چې کوم فردر خوراکونه دی هغه بیا ډیر ابزورپشن کیږي ښه افیکټیو وینم دا یو شی خو موږ ټول مطلب نوټیس کړی دی شاید چې کله مطلب موږ یو نوې شی خپل په ډایټ کې یا خپل په لایف کې ایون یو شیمپو را واخلې موږ یوزو یا ټوت پیسټ را واخلې چې کله موږ د ډیر مدت بعد یو شی چینج کړو هغه شی افیکټ یو دم ته فیل سي یو دم ته افیکټ فیل سي بیا آهسته آهسته هغه وینش سي هغه چې کب دغه یا ختم سي هغه وجوهات د دې چې ستا باډي ستا سیلز چې دی هغه د یو شی سره بالکل دومره عادي سي چې به دا غشي چې کوم پر فائدې دی هغه دی هغه باډي ته نه رسیږي او بل دا دی چې ستا مطلب هغه روټین دی کنه ستا د باډي په یو خاص مقدار کې هغه ته کیلوریز ورکې نو په هغه ورځ لږ جمپ مطلب لږ زیاتی مطلب ته ورکې کیلوریز دی زیات سي کنه نو هغه باډي یو څه شاک کې ولاړ سي د چې په هغه پریویس اماونت اف چې کوم کیلوریز دی یا انرژي د پاغه باندې د سټې نه کوي هغه فولي اډاپټ کوي نه پلیټیو نه کیږي مطلب پلیټیو یو دی مطلب چې جسم باره بالکل بیا هغه بعد سره ریسپانس ساته نه درکې یعنی سټیلنس ورته وایي یعنی بالکل یعنی دغ سي یو قسم بوریت یعنی دا هغه وخت خو نه کیږي چې لکه سره مشویر یو هدف پوری د ما وزن کم سی وزینه پس نو اومغه ډایټ فالو کوم خو زما ویټ نه کمیږي نو دا هر ډایټ چې دی دا خپل یو لیول اف انرژي دغه وی کیلکولیشن وی او میجرمنټ وی ټیک دی ظاهر خبره ته یو قسم ډایټ اخلي کېدلی شي ته 1000 کیلوریز پکې مینیج کې ډیلی بل سړی اخلي هغه کېدلی شي 1500 کیلوریز ډایټ اخلي نو ستا باډي چې دا هغه ګرد عمر په یو سټیج باندې نه وي که ته ایکسرسایز ورسره کوې نو ستا باډي ورځ په ورځ چې کوم د دې لین سیلز دی هغه ګرو کوي چې څومره د دې لین سیلز ګرو کیږي د دې د باډي انرژي مطلب کیلوریک ریکوایرمنٹ هم زیاتیږي نو ستا دپاره بیا هغه پریویس چې کوم کیلوري ډایټ دی یا پریویس ډایټ دی هغه بیا ستا دپاره دومره یوزفل نه بیا په نیکسټ ټایم کې ته به خپل د باډي سره سم مطلب چینجز راولي او ویریشنز به ورکوي که څه هم په ایکسرسایز کې وي که په ډایټ کې وي ټول عمر به په یو شي باندې مطلب سټک کیږي نه صحیح مخکې ورځو کې یو انډین اکټر هغه باندې هارت اٹیک راغی او هغه مړ شو او هغه فزیکلی ډیر زیات فټ و ځکه چې هغه ایکسرسایز او دغه ډایټ نو بیا زره خبره ده چې هغه سلیبریټي و نو هغې باره کې نیوز هم ډېر دا تله ما یو ځکه ولیدل دا ستاسو نه پوښتم چې دا خبره څومره دی وایي چې د هارت اټیک لکه یو خدای سي وکړي صحیح د فیملي کې دغه یا د زړه وال بند دی یا سټرس د وجې نه یا ټینشن د وجې یا وزن دی ډېر زیات دی یا داسې خبرې هم کېږي یو کاز هغې دا هم ویلي و چې دغه ټیکینګ سي ډیاري د پروټین دا خبره څومره رښتیا ده چې د پروټین ټیکینګ ستا زیات نو هغه د هارت اټیک ځکه چې 40 کې خو هغه دومره عمر نه و چې باید شوی تاسو دې خبر څنګه ګورئ دا زبردست یو ډیر زبردست ټاپک هم دی په دې کې ډیر زیاته کنټروورسیز مطلب ستا کنه خو خبره دا شی دی چې د رائټ انګل سره سړی او دا ټاپک ته وګوري نو به کوم ریزنز دي کوم فیکټس دي هغه ته پته وي نو بیا دا حل بالکل اسانه دی خو بهرحال زما په دې باندې دا دغه دی چې پروټین اخیستلو سره انسان ناروغه کېدلی نشي مطلب تر څو چې ته ایکسس وانخلې او خپل د جسم کې چې ولې پروټین داسې شی دی چې که ته د نیچرل سورس اخلي که ته د سپلیمنټیشن په لار اخلي که نه د ابزورب کولو دپاره جسم او د دې ډایجسټ کولو دپاره او د دې چې کوم ټاکسینز دی هغه ایجکټ کولو دپاره جسم دپاره ډېرې اوبه پکار وي اکثره یو غټه غلطي زموږ باډي بلډر دغه کې ستا کمیونټي کې چې کوم چا سره دومره نالج نه وي که نه نو هغه اوبه د اوبو انټیک واټر انټیک د هغو ډېر کم وي مطلب د هغې د وجې نه مطلب ستا پروټینز چې دي هغه دننه چې دي د هغې چې کوم بریک ډاون کېږي مطلب هغې سره امونیا پیدا کېږي په جسم کې نه هغه امونیا که چېرته نیوټرلایز نه سي او هغې نیوټرلایزیشن صرف یو ذریعه ده ستا د جسماني اوبه چې دي
هغه نیوټرلایز کی نو هغه بیا په یوریا کې کنورټ شي او د جسم څخه وځي. ټیک دی. نو کله چې ستا په جسم کې اوبه کم وي نو د امونیا ټاکسیسټي یو ټاکسیک لیول ته ورسیږي. ټاکسیک لیول ته چې ورسیږي نو بیا ستا چې کوم ګردې دي هغه مدر افیکټ کوي، نیفرون سیلز در ډیمیج کوي او لیور ته نقصان رسي. نو خیر دا خبرې چې دي دا لږ د لانګ رن کیسې دي. دا داسې اچانک ته یو دم ډیث نه درکوي. کم چې اف کورس هغه سلو اچانک ډیث چې دی هغه د پروټین د وجه نه دی. پروټین ته اگر د عمر سلو ته خرابوي او هغه ته وختي پته ولګي یو شی به دی خراب وي، هغه به ډیر ټایم هغه سره ته تیروي، بیا به لیټر آن هغه بیخي بالکل هغه اخري سټیج ته ورسیږي، بیا به ته پېژې او کني دا اچانک ډیث چې دی کنه اول خبره دا ده چې هارت چې کوم پرابلمز دي کنه هغه کې دوه قسم، یو هارت اٹیک دی، یو کارډیک ارست. کارډیک ارست خو یو ایتھلیټ تم کېدلی سي، یو بالکل روغ سړی تم کېدلی سي. کارډیک ارست بیسیکلی ستا چې کوم د زړه چې کوم هغه پیس میکرز دي، الکتریکل سیګنل میکرز دي نه، پاغو کې څه لګا ډسرپشن راسي یا پاغو کې څه ډیس آرډر راسي، هغه د وجه ستا کارډیک ارست وسی. هغه ایتھلیټ غم کېدلی سي، یو عام سړی غم کېدلی سي. اوکې اخیری پوښتنه زده کول غواړم چې ځینې خلک سي هغه جیم ته ځي نو یو رقم ته ځان ته بوتل کې یو رقم دوا چې سي هغه د انرژي واخلي او بیا هغه ستړي کیږي نو ډیر ایکسرسایز وکړي، دا څومره هیلدي ده؟ ګوره خبره دا شی ده کنه دا شیان خو تاوان نه لري، داسې یو دم ډیر کریټیکل سایډ افیکټس نه لري، لیکن په لانګ رن کې دا شان چې دا نه دي ښه، زه په خپل نه ریکمند کوم دا شی. او بل خبره ده دا شانو د اخستو د مخه سړی خپل کمپلیټ ایگزامینیشن وکي، د دا شی شورټي وکي چې آیا په ما کې خود څه داسې یو ناروغي نشته، زما په ګردو کې څه کمزوري نشته، زما په لیور کې یا زما سکین کې څه سنسټیویټي نشته چې دا رنګ چې کوم کیمیکلز دي بدی کې نیوټرینټس دي، مطلب څه کیمیکل نیوټرینټس دي ډیر شان بخښي کوي کنه. دا مختلف فارمولیشنز وي دا چې ته کوم ذکر کوي، دا پری ورک آؤټس ورته وایي، مطلب د ورک آؤټ د مخه اخیستل کیږي. په دې کې ډیر زیاته سټیمولینټس راځي، هاي انرژي سټیمولینټس وي، مطلب دغه وي ستا مطلب جسم بلډ سرکولیشن ډیر فاسټ کی کویکلی، مطلب یو دم پمپینګ درکوي. په دې کې داسې شیان وي چې هغه یو عام سړی نشي برداشت کولی، یو دم ستا سکین باندې ریاکشن شو سي، ستا په نور جسم کې نور ډیر دغه کې لانګ رن کې ډیر سکین تم تاوان رسولی شي. خو بهرحال ته به اوله ځان کلیر کړې آیا چې ته دا شان لپاره بالکل کلیر یې، فټ یې اور استعمالولی سي، تا ته څه پرابلم نه دی، خو بیا ته استعمال کوه، هغه هم په لیمټ کې چې کوم د دې ریکمنډډ چې کوم ډوزز دي د هغې څه زیاتوب مه کوه. په دې کې یو بل قسم راځي هغه ډیورینګ د ورک آؤټ دی اخلي، پتا لیدلی وي بوتل کې ورسره وي. ما زیاتره خلک کتلی ولا نو ما ځکه پوښتنه وکړه. برانچ چین امینو اسیډز وي، هغه کې چې دي هغه پروټینز دي، بیسیکلی هغه د پروټین یو خاص اسید دی، هغه چې کوم امینو اسیډز وي هغه کې یو خاص قسم امینو اسیډز وي، هغه ته برانچ چین امینو اسیډز وي. دا هغه کار دا دی چې هغه ستا ډیورینګ ورک آؤټ چې کوم ستا جسم کې چې کوم یو دم یعنی انرژي ډیفیسټ کریټ کیږي ستا د مسلز د ورک د وجې کنه، نو کله کله داسې وي چې ستا مسلز هغه انرژي چې وي د هغو سره نور سورسز کم وي، کاربوهایډریټ او جسماني فیټ دپاره دومره ټایم نه وي چې هغه یوټیلایز کړي، نو بالکل آن د ایمرجنسي بیسس هغه ستا د مسل بریک ډاون سٹارټ کړي. نو دا هغه ستا مسل بریک ډاون دغه کوي، سکیور کوي، مطلب هغه د هغې سره بچاوي، تا ته فرش انرژي درکوي د فیټس یا د کاربوهایډریټس هغه مطلب بلاکرز دي، مطلب یو قسم هغه بلاک کیږي مسلز کټابولیزم. ډیره زیاته مننه، تھینک یو. تاسو د اسلام آباد کې کوم کلب کې دلته ایز ا ټرینر یې؟ زما داسې یو سپیسیفیک څه کلب نشته، بس بهرحال زما خپل اکیډمي ده، داسې په F10 کې زما اکیډمي ده، هغه باډي بلډینګ او فټنس او دا او هغه کې د ټول د باډي بلډینګ دا نوم تاسو سوري دا فټنس ریلیټډ تقریبا د لس 15 بیل کورسونه دي هغه موږ ورته وایي. څه نوم سره ده؟ ګټ پرو فټنس اکیډمي F10 کې ده. تھینک یو سو مچ، ډیره زیاته مننه، تھینک یو. لیدونکو هم دې سره یو ورکوټ شان د ماخله واپس راسانه کیږو. په خیر پښتونخوا. ستړي مشئ، په خیر رالئ، په خیر پښتونخوا ته. لیدونکو هنر ډیر زیات ښه او که تاسو وایئ چې پخوا به زموږ د مشرانو خود به دا ویلي چې هنر زده تاخچه کې کیږي چېرته به دې په کار راشي که نه، نو هغه هنر چې دی هغه د زموږ خو به اکثره ښځې چې کوم دي زموږ سیمو خواته د لاس کارونه ډیر زیات ښه که نه، هغه هم یو آرټ دی، هغه هم یو هنر دی. بیا د هغې نه علاوه که نور داسې کارونه دي چې هغې کې مثلا اکټ
اکټینګ دی په هغې کې چې دی لیکنې دي په هغې کې چې دی نو پینټینګز یا سکیچز چې دي هغه جوړولي دا ټول هنرونه چې کوم دي دا د آرټ سره تړلي دي او واقعي چې هر هنر په خپل ځان کې خپل ځای کې ډېر اهمیت او ښایست لري. ما سره اوس دلته د ضلع مومند رشکۍ کلي څخه یو میلمه ناست دی آرټسټ ډېر زیات ښه د هغې کار به ګورو هغې سره به خبرې کوو. امام حسین توراب ستړي مه شئ. څنګه یې تاسو ښه صحت ښه دی جي؟ اول خو دا کپړې چې د کومې اچولي دي دا ډېر ریئر دي ګوره اسلام آباد کې که نه نو دا د کوم ځي دا چېرته زما یو ملګری دی نوم یې دی آرټسټ دی افغان خاورې هغه ماته ډالۍ کړې وې ښه او دا ماته د ریښمو کار ښکارېږي بالکل د ریښمو کار دی نو دا خو ډېره ګران هم ده او ځکه ماته پته ده دغه دی نو دا خو ډېر ښایسته ګفټ تاسو له درکړی دی او ډېر ښایسته لګي نو مطلب دا چې تاسو خپل فرینډ باندې ډېر ګران یې بالکل جی بالکل او تاسو دا ښه کار وکړئ چې زما پروګرام کې موجود دا ته چې دا ما مخکې د هنر خبره وکړه که نه زمونږ زیاتره زه دا به اوس زم چې زمونږ زیاتره د سیمو یا په افغانستان کې ایون په کوټه کې داسې ښځې دي چې هغوی په لاس باندې دا کوي او دا ډېر ګران کار دی ډېر میده کار دی که نه دا مشین والا غاړه نه ده که نه ډېر او ډېر ښه لګي. ښه اوس به راځو دې خبرې ته چې آیا ستا وړوکوالی هم ستاسو په خپل کلي کې تېر شوی دی که نه پېښور کې دا ما خپل وړوکوالی په کلي کې تېر کړی دی. دا کومه رشکۍ ده دا هغه رشکۍ ده د نوخار طرف ته نه جي دغه نه ده زموږ مومند رشکۍ شب قدر چې کومه رشکۍ ده او د شب قدر ښه شب قدر ښه ځکه ما دا ځکه د کوم چې کله ما وکړه چې ضلع مومند او رشکۍ ځکه یوه رشکۍ ده د رسالپور طرف ته ده که نه ښه صحیح نو سکول مو ملته نه ویلی دی؟ سکول مو ملته ویلی بیا کالج هم شب قدر نه ویلی او ما خپله ګریجویشن بي اے کړې ده او بیا هغې نه پس زه راولپنډي آرټس کونسل ته رالم او 14 15 اتلسم. آرټ چې دی اکثرا داسې ده چې زمونږ او د پښتنو خواته لږ کم د خلکو ذهن دې طرف ته ځکه چې اول ماشوم سکول ته ځي دغه ته ځي نو مور پلار یا خپل هم دا وایي چې زه به ډاکټر جوړېږم زه به انجینیر جوړېږم او زر ماشومانو خو د آرمي ته به ځم او دا که نه یا پایلټ به جوړېږم نو ستاسو د آرټ طرف ته مینه څنګه پیدا شوه؟ دا خو یو ګاډ ګفټډ وي ما په خیال چې ګاډ آرټ لکه د شاعرۍ غوندې چې څنګه بالکل شاعرۍ غوندې ګاډ ګفټ مطلب په دې ته تللی نه شي نه پوهې څنګه شوې انټرسټ یې څنګه راغله؟ زه کالج ټایم نه زه په دې سکول نه بیا کالج نه مطلب ما لږ سکیچینګ یا ډرایینګ سب داسې دا ډرایینګ او دا څیزونه کوم وخت نه دي شروع کړي؟ تقریبا زما یو شپږ سکول کې بیا هغه ټایم کالج جی سکول د وخت نه بیا کالج د وخت نه بیا زه راغلم ډرایینګ خبره دې وکړه چې کله سکول کې وم جی نو زما به ټول نه چې بد به مې راتلو ډرایینګ والا سبجیکټ به مې راتلو ما له به هغه عام جوړول نه راتلو بیا هغه پاڼه جوړول به نه راتلو نو هغه چې یو کلاس کې وشي بیا چې بل کلاس کې ما ته اپشن راغو اکنامکس نو ما وی چې دا به والم په دې کې هغه د کوکینګ موکینګ خبرې دي د جنکو نو زه دا به وکړم سکول وخت ما ته پوره کلاس حواله شوی ځکه چې ما پریکټیکلي جوړولې هغوی ده چې ډرایینګ ښکلی دی دا که نه ما پوره کلاس ته وځي نو ما بیا هغه اکنامکس واغېسته نو زه په هغې کې هم صفر وم ځکه چې ما له د کور کار هم نه راځي او نه مې خوښي که نه نو ما به وي خدای پاکه زه به بره لکه زه به ما خیال چې 5 6 7 8 نو بیا وایي چې دې کلاسونو ته به کله رسېږم چې دا ډرایینګ او دا اکنامکس خو پکې اډوي نه که نه نو ډرایینګ چې دی خو بخیر بیا وروسته ستا خبره چې واقعا دا د چا ټالنټ وي ډېر خلک داسې دي زما خور ډېره وړه وه هغه الله دې وبخي نو هغې وړکوالې نه هغې کې دا ټالنټ وي به چې څه وکتل که نه هغه به کېناسته او هغه شپږ اووه کالو او هغې به دومره ښایسته ډرایینګ وکړو کارټونز به هغې جوړول دا ګفټډ وي که نه جي ښه نو سکول کې به تاسو خلکو ته چې کوم دی سکول د وختونه کلاس کې ډایګرام به وي هغه ما جوړولې هغه وخت نه شوق و بیا کالج د وختونه بیا هغې نه پس زه رالم والد صاحب مې زه سپورټ کړم راولپنډي آرټس کونسل ته زه راغلم راولسم اتلسم کې 2017 صحیح ده دا ټول چې موږ دا په سکرین باندې ګورو لیدونکو دا د امام حسین توراب کار دی دا کار هغې جوړ کړی ډېر مزدار دا راته وایي دې باره کې راته وایي دا کلیګرافي او جی ماډرن کلیګرافي جی او د دې باره کې مې راته ووایي چې څنګه هم جوړ کړی دی څونه وخت پې لګېدل دی دا تقریبا دی لګي پې ورځ هم پې لګي بعض ټایم کې پې ګنټه هم لګي دوه هم پې لګي چې ښکلی کار وي مطلب هغې باندې ورځ هم لګي دوه هم پې لګي کار پکې یو ډیټیل سره دی ماډرن کلیګرافي کې دلته هم لګیا ما خیال چې دا محمد صلی الله ټریډیشنل کلیګرافي او جی واټر کلر دی ټریډیشنل قلم سره تاسو د واټر کلرنګ خبره وکړه دا اوس خو مخکې به موږ وی چې د آیل سره چې کوم کلرز مکسیږي نه اوس خو پکې
جدا جدا خبر راغلی میډیم دي کنه واټر کلر شو به آیل شو اکریلیک شو اکریلیک او واټر کلر دا دواړه اوبو سره کوي خو کار کول به جدا وي واټر کلر کې به اکریلیک څه فرق کې واټر کلر او د نو هغه کې ډارک نه لایټ ترازی ډارک نه لایټ ترازی اکریلیک کې او واټر کلر کې لایټ نه ډارک ترازی نو هغه کې ډېر دغه وي کنه صحیح دا تاسو خپل کارونه راوړي زه غواړم چې دا وګورو او ثانک یو تاسو ګفت ما ګوره دا چې زما پروګرام ته ولنې ګیسټ راغلی دی ډېر هوښیار و پکچر یې جوړ کړی دی او ځان سره راوړی ثانک یو سو مچ ډېر دا ته مننه لیدونکو دې ته داسې په غور مه ګورئ دې وخت کې زما مخ ډېر غټ و اوس ما وزن کم کړی دی اوس تو رابطه چې ما اوس کوم تصویر جوړې د تصویر وګوره په ګوګل کې چې زما مخ پکې وړوکی ثانک یو سو مچ ډېر زیاته مننه ثانک یو دغه ما کار شته مختلف دی خاطی کې لا کار شته دی نه د سکیچ بک کې نور کارم واو دا زه ګورم ښه اوکې دا کنه دا تلری کې دا خدا به تلری کما داسې به کم خدا دا اوس ایگزیبیشن ریسنټلی دا یو ماته سرټیفیکیټ ملو شوی دی ها صحیح ده سودی پکې کړی سودی او دا دی بالکل صحیح ده دین لا شاته دا بل دی this one بالکل دا ښه جی ښه دې کې څه جوړ کړی ایگزیبیشن زمونږ کلیګرافي هغه مثاغه سه اوس په 8 تاریخ باندې ښه او نو د سرټیفیکیټ راته ملو ښه ډیر ښه صحیح ده دې کې نور سشته دی او یس شته دی اف کورس شته دی یس یو منټ نو ګوره کنه دم پوره دنیا لکه د جنکو پر سمبلی ته جوړ کړی یار یو کاغذ پکې وری خېده کنه اوکې دا خو زمونږ استادو غنی خان د غنی بابا دی صحیح اوکې دا عبدالاحد مومن دی ها چې دنیا واحد مسلمانو به پښتون به مومن چې خلاته ختلو واه ډیر عبدالاحد مومن دا ډیر زبردست یو منټ نو دا خو پیژنې ټول دا څوک ده ملاله یوسفزۍ یس دا ملاله یوسفزۍ ده بالکل ډیر ښه ما چې تی پیژنې کنه دا زموږ د کلی یو مزاحیه شاعر و ها او هغه سکیچ تصویر واټر کلر مې جوړ کړی څومره ښه نو دا کوم سکیچز چې تاسو جوړ کړی دي نو دا په ایچ هغه باندې څومره لګي دا ماته د کندهار ښکاري دا خاشا دی چې طالبانو وژلو بالکل وی وجه ډیر زیاتې ځکه چې دا یو کامیډین و بالکل ښه آرټیسټ او ډیر ښه ما خو چې دی خدای وبخي زه الته کوم مخما لکه دی کتل نه خو کله چې دی شهیدی کوي وجلو ناغینه پاس بیا سوشل میډیا کې شمال پکچرز او دا وکتل دا د هند یو اکټر دی د انډیا دا به زه ګورم سونو سود ډیر ښه انسان په دې دی چې هغه ډیر عزت خوښ دی ښه سونو سود دا چې ښه اکټر دی باډي بلډر هم دی او دا غي نه علاوه ډیر ښه انسان دی هغه په خپل ملک د خپل خلکو سره ډیر مرسته وکړه په کورونا او کورونا کې یس ځکه سٹار خورسو کې دي چې ښه انسان ډیر زیات ضروري دی کنه چې ښه انسان اوسېږي دا زما ملګری دی شاعر دی فراق افریدی ښه افریدی سه ډیر ښه دا زموږ مشر دی ایاز الله ترکزی ښه شاعر دی ډېر ښه ډېر ښه مدا څه تخکاریږي چې ساده شعر شاعري سره ګورې مینه شته دی او شاعري هم کوم لګ ډېر بیا خو بدن ساورم سوچ پیو کړ خدا ریل ګاډي دی نه جی دا بل سایت ما درګه دا څنګه دی یو من وای نه سوري دا داسې دی او بالکل داسې کنه جی جی اوکې د دې شاته پس منظر سره دا بزستانه ور غواړم بس د هات کړې دي جبه ته هات کړای شوې شوی بس سموایا منګم سنوای نن سبا صحیح دی او دا د زدي تصویر سره نن سبا ځان ریلیټ کولې شم نو بیا نو تاسو نه ماته پوس کړو کنه چې لکه یو خدا دا خو صرف سکیچ دی کنه دی باندې کلر نشي دی کې څونه ټایم لګي او زما والا چې تاسو جوړ کړی دی واټر کلر کې لږ ټایم لګي دی ډیټیل وي تاسو مو ویل سکیچ کې کوم ټایم نه لګي واټر کلر کې ډیر ټایم لګي ځکه چې دا ځکه چې دا لوندي دا وچی کې دا ویټ کې بیا باغ چوچی بیا ولې وی کنه وچ نو بیا کار کوي لون کې چې کار کوي نو به خرابي او پن یا پنسل له منټو دی منټو زما فیورټ او منټو وای تاسو د منټو افسانې ویلې دي سر رائټر وګنه بالکل سر رائټر د کچا منټو نه لستي ولولې بالکل
ډېر زبردست رائټر په دغه خیر مووی هم جوړه شوې ده دلته پاکستان کې هم جوړه شوې ده انډیا کې هم جوړه شوې ده ما د خوښ اکټر دی نوازالدین صدیق نوازالدین زما هم د خوښې ګور زما توراب سونه خیالات ملاویږي بالکل زبردست اکټر دی او زبردست کار کړی دی ډېر ښه اکټر دی یس دا اوس ما ملګری دی باچا صاحب د کلي ها ښه رائټر دی هغوی تصویر دی ډېر ښه زبردست او دا خو بس یو زیاده سم منظره ده بالکل دا کوم ځای په ریل کې کتلی او که نه هسې تصویر بس ذهن ته راشي یا دا هم یو الهامي کیفیت وي دی چې داسې جوړ کې ضروري نه چې سړی ناست وي یا ایون دا چې خوب کې هم منظره راشي که نه سبا راپاسي نو هغه بیا بالکل موږ موبایل کې موږ سره اکثر ایپس وي که نه کې زر دغه کو یا اوکې زه ستا دا کاغذونه دي کښېږدم دا خپل تصویر هم تاله واپس درکړم که نه دا زه والم دا واخلې نو دا چې زه والم نو د ټولو خلکو چې دې تصویرونه دي دې کې بیا زما تصویر نه وي که نه بیا بل به جوړ ما ته اوس مشکل ما ته به څه بل چې ته بل جوړم تاسو کم د دې کې خو ځای هم نشته دی نه دا راوبلېږم تاسو دې کې خو بل ځای هم نشته سکیچ بک شته دی هاسټل نه نو دې سکیچ بک کې په کار وکړه بل په دې کې اوس ډېر خلک زما نه زه وایم چې منټو سره زما تصویر وی که نه نو خیر د دې سره دا پیج خالي دی په دې جوړېږي شا به جوړ کوم بیا چې په شا جوړېږي بیا منټو سره شاته جوړ ټیک ده بیا مال تصویر راولېږه ښه صحیح ما خو دا هم رالېږلی و چې تاسو ته ښه تھینک یو سو مچ جیډي دا به زه فریم کوم او دا به زه خپل کور کې ځان سره کېدم ستاسو د لاس تحفه ډېره زیاته مننه صحیح ده تھینک یو تصویر خو تاسو درکوم او هغه مال راکې تاسو صحیح ده اوس دا خو کېدی اوس د ما دونه د تصویر جوړ کوم صحیح ده او دا خو کېدی نه چې دوی باندې زه ټو ګوډ بسکټ ونه خورم اوس خو د باندې خان ستا خو زیات حق جوړېږي صحیح ده او ستا خو زیات حق جوړېږي تا خو ماله ګفټ راوړی دی نو ستا زیات حق جوړېږي نو ځکه زه نجیبه خو چې یو کار کوي نو لس ورسره ورانه یو دا زما سپیشلیټي ده صحیح جی نو دا وایي او ما ته چې دا ټو ګوډ بسکټ واقعي ټو ګوډ دی او که نه دی صحیح ده لیدونکو آرټ تاسو کته هنر تاسو کته هغه پټېدی هم نشي او هغه څه ورته چې څوک غلا کولی د نه هم نشي ډېره خوشحاله یم چې زموږ ځوانان لکه د امام حسین توراب غونډه کې ټالنټ لري بیا په هغې کې کار کوي او د هغې فیملي هغې سپورټ کوي دا ډېره زیاته ښه خبره ده اوس دی وی چې دا خو زما یو ټالنټ دی زموږ شعرونه چې دي نو هغه هم زه لیکمه نو داسې څه ذهن کې دا ټایم راځي چې موږ سره خپل څه شعر یا څه شعر سره شعر کې شعر موبایل به روباسم ګورم او یس موبایل کدی جیب کې نو توراب چې دی هغه موبایل روباسي صحیح ده او لیدونکو زه بل ګدي مشوري وکړم د ټو ګوډ بسکټ چې کوم دي دا تاسو ټرای کړئ واقعي ټو ګوډ دي ټو ګوډ دي که نه اګزیکټلی ګوره دا معنی دی بله پروګرام اوس داسې ده وایي چې ټو ګوډ دي نو ټو ګوډ دي ځکه تاسو مخورئ ماشومانو باندې مخورئ چای سره وخورئ او موږ ته بوس توراب چې کوم دی مزدار دغه وکړي شعرونه ووایي ښه توراب صاحب جی وایم موبایل کې راړم داسې کله شوي دي چې کومه جنۍ تا باندې دې دپاره مینه شوي چې تی سکیچ جوړ کړې داسې کله شوي دي او بیا یې سکیچ جوړ کړی او بیا دنه واپس خفه شوي سکیچ جوړ ما خو سره په دې دغه نه کړي تعلق چې یاره ما سره رابطه کې اوسي خو راغلی دي جوړ کړی مې ولدي او تاسو خبره ټیک ته تللی دي بس مطلب کنه مطلب دا ټولې جنې کې داسې دي ټولې تاسو زه خو هلک یم صحیح صحیح د شعر هم پیدا کړي جی او شعر دی چې د مینې ذکر افسانه کې راغی لکه چې روح په یو مرده کې راغی ورور یې له شرمه خودکشي وکړله ورور یې له شرمه خودکشي وکړله د یوې خور مخ یې کیمره کې راغی واه دا خو یو ځلې بیا صحیح مننه جی مننه ورور یې له شرمه خودکشي وکړله د یوې خور مخ یې کیمره کې راغی چې کوم غیرت ور باندې مړی کړي وکړل چې کوم غیرت ور باندې مړی وکړل هغه غیرت ترې په سوره کې راغی او دا مننه چې کوم غیرت ور باندې مړی وکړل هغه غیرت ترې په سوره کې راغی دوی ورته کردار د پښتون راوسته خوند د دې چینل په دې ډرامه کې راغی او مقصد چې زما تورا به یې پر دې مزدوره په تیاره لاړې او په تیاره کې راغی
ډیر ښایسته. مننه. دا ما ته ښکاري زموږ د ډیرو سیمو کې دا بدبختیانې اوس هم شته دی که نه؟ بالکل شته دی. اوس ډیر کم شوي پخوا ډېر زیاته وه. نو ما ښکاري چې تاسو د خپلې سیمې درد او جاهلیت او کمیانې چې دي که خامیانې اصل کې علاقه داسې ده چې هغه کې مطلب دا څیزونه ډېر انتهایی نو اوس خو ګزاره وکړه څه ناڅه کم شول. خو درد او هغه انسان ته وي. بالکل موږ ترې تېر شوي وو. صحیح. ډېره زیاته مننه چې پروګرام ته راغئ. ستاسو ته نورې کامیابیانې په ژوند کې غواړم. خوشحاله اوسئ. لیدونکو یو ورکوډ شانت ادمالو واپس راستانه کیږو. په خیر پښتونخوا سره اوسئ. ستړي مشئ یو وارې بیا په خیر پښتونخوا ته. لیدونکو دا زموږ نننی پروګرام چې په هغې کې تاسو ته د فټنس ټرینر سره چې سید محمد صاحب چې موږ څومره خبرې وکړې هغې موږ ته د ډایټ حوالې سره څومره زیات انفارمیشن راکړه. د ایکسرسایز حوالې سره هغې موږ ته انفارمیشن کړه. ډایټ چې دی خوراک چې دی هغه که موږ ښه وکړو زموږ صحت به هم ورسره ښي، زموږ زړه هم ورسره تندرستي، زموږ سکین به هم ورسره ښي، زموږ ویښته به هم ورسره ښي. نو همیشه چې خوراک کوئ نو کوشش خوراک خو داسې چې ښې ډډه کول شو نه خو بیا ته هر څه خوړی شي. بل چې هغې خبر وکړه چې هر څه تاسو خورئ نو یو مقدار کې یو لیمټ کې خورئ. هر څه چې زیات شي نو هغه هم ښه نه ده. بیا د هغې نه علاوه چې دی مونږ د نن پروګرام کې چې دی تاسو ته بل میلمه چې کوم دی هغه د سپورټس حوالې سره. نو ګوره سپورټس ضروري نه چې کم سپورټس نور کوي هغه مونږ شروع کړو، خو سپورټس ضروري دی، گیمز ضروري دي. ځکه پخوا به داسې وو چې خلک به بهر وتله آوټډور گیمز به یې کول نو به ډېر زیات تندرست وو. نن سبا خلکو موبایل او دا شیزونه راغل نو بس گیمز چې کوي نو هغه په خپل موبایل آیپیډ کې کوي نو د هغې فزیکل اکټیویټي چې ده هغه دومره نشته دی. صحیح ده. بیا د هغې نه علاوه چې موږ بل کم میلمه او هغه سره امام حسین توراب هغې سره چې موږ د هغې ټالنټ چې کوم دی د شاعري موږ واورېد هغه نه او بیا د هغه چې کوم ټالنټ دی د آرټ حوالې سره هغه چې کوم کار کړی دی نو دا خبره چې هر انسان څه نه څه ټالنټ لري خو کله کله داسې چې موږ هغه ونه پېژنو یا که ستاسو خواوشا څوک داسې ټالنټډ خلک وي صحیح ده او هغې کار کوي نو پلیز دا زموږ پلیټفارم د پروګرام همدې دپاره دی چې موږ نوي ځوانان نوي ټالنټ چې کوم دی هغه اپریشیټ کړو او هغې ټالنټ نړۍ ته او خپلو خلکو ته ورښکاره کړو. دا وخت زه غواړم چې ورکوټې شان دمه نه دمه چېرته ده استاد نه اجازت علم انشاءالله چې اجازت مې واخیستو سبا پورې بیا تاسو نه ګورم. سبا سهار به انشاءالله 10 بجې بیا په هم پښتو ستاسو انتظار کوم. نو په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.